बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو उम्मीद लरम چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزه کې دوستانو مریم ماشومه چې 4 کې خپل پلار ډېر زیاتې بے رحمۍ سره قتل کړي و سوشل میډیا باندې یو خبره روانه ده چې دغه پلار ته په 4 چوکې پانسی ملا شو آیا د خبره رښتیا ده که دروغ ده که چا ورپسې پروپاګاندا کړې ده دوستانو دې باره کې ټول معلومات په دې ویډیو کې شریکو او که تاسو ټول معلوماتو باندې ځان خبرول غواړئ مونږ ویډیو ځان تر اخره پورې ګورئ او چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي هغه دې مونږ چینل مخه ځان سبسکرایب کړئ ټلې نشان دی وای تاکہ مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو غوي ته په اسانه سره ملو شي دوستانو دا واقعا د 4 و چې اختر پرې یو ظالم پلار خپل ساکا خپل وینا خپل وخت خپل لاس علاله کړي او هغه نه بعد چې کومه خوري باندې هغه وینا لګیدلی و هغه وینا سین کې ورځوله او هغه نه بعد هغه ماشومه په پټی کې خخه کړه هغه نه بعد خپل مدیریت کې اف ای آر درج کړ خو پولیس په دغه کس باندې شک راغلو چې د خپل لور قاتل خپل دا خو سوال دا ماشومه خو دغه خپل لور خپل سکا ویني و نو دوستانو چې کله پولیس تفتیش وکړو نو کلی مالات نه چې پته ولګدل چې دا یو ویک پوینټ ده نو دغه باندې چې کله پولیس ریماند واخیستل نو دغه خپل جرم اعتراف وکړ چې ما دا غلطي کړې ده دوستانو سوشل میډیا باندې بار یو خبره شیر کیږي چې دغه ته پانسی ملاو شو خو دوستانو دا خبره بالکل بے بنیاد ده د خبره کې اثر نشته دا خبره بالکل دروغ ده فلحال عدالت خپل فیصله محفوظه کړی ده د هیرینګ کې هغه جوډیشل ریماند کې ورکړی دی هغه جیل ته ورکړی جیل کسټډي ته ورغلی دی خو هغه ته لا پانسی نه دی ملا شي بهشک موږ ټول زړونو کې دا خبره ده چې دغه ته زر پانسی ملاو شي دا نشانه عبرت جوړ شي خو هغه یې چې سره ماته نه د معاشرې ته د مالات ته د کلی ته چې دوی ماته ویو خېګړې نه دوی ماته پیغور جوړ کړو مونږ ته پکار ده چې مونږ دا چې کوم کارونه کوو دا کارونه چې مونږ ونه کوو ولې دې کارونه د واجب نن یو پلار دی حد پورې مجبور شول چې خپل لوري خپل لاسونو سره قتل کړه هغه خبره خپل ځای باندې خده او دې خبره سره د هغه جرم نه کمیږي دوستانو دې باره کې تاسو سره دا کمنټ سیکشن کې خپل رائے اظهار ضرور وکړئ والسلام